کم سړی چې اسراف کوي د ده سزا بڅي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار. اسراف کون کی با لاندې تاخچه د جهنم کې پراتی. عزیزانو لاندې تاخچه د جهنم تا او یا کروڑ کاله بدل لاندې تاخچه او یا کروڑ کاله دا هغه جهان 1 کروڑ د دې دنیا 100 کروڑه دا هغه 1 لک د دې دنیا 100 لکه دا هغه 1 کال د دې دنیا 100 لکه دا هغه 1 ورځ د دې دنیا 100 لکه ورځ. نو 9 کروڑه کاله لاندې تاخچه د جهنم ته به مزل او د یو جهنمی دا بدن به دومره غټ شي چې د یو اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 کاله مزل. دا به د اسراف کوونکو انجام. نو الله دې امان راکړي. عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی. اسراف څه ته وایي؟ بے ضایع مال خرچ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته اسراف بنه کوي. دا نن په جمعتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لوی اسراف دی. زمونږ بیړه مړه مونږ هم چرته لا د سړي ځامن یو. دا جمعتونو کې دا بمبي نه دي. په 1 او 10 د 10 او 10 به خرچ کی. په 1 او 10 بمبرا پریدي کولاو او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناست دي. لاس دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کا وکړه. که استنجا تکینی لګیا وي ته به وایي چې چرته کنده کڼي که څه بلا کوي خانه دې خرابه شي. نو په 1 او 10 د 10 او 10 به تباه کیږي. په 1 لوټه استنجام کیږي او 10 1 لوټه. دا بمبې دا لوی عظیم اسراف دی ستا په دې ټولې جومات. دا ټولې بې ځایه خرچ. نو اسراف وایي دې ته چې سړی مال بې ځایه خرچ. یو سړی ته ما وایي چې اسراف دې ته وایي. ما ته وایي چې دا مونږ ګیري میري چې کلو مالګیره چې کله کمې پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکې دا اسراف دی. ځکه چې ګیرې کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرېږدي که نه کلی خو به نه. نو کمې پیسې چې په ګیرې کلولو نایله ورکې دا اسراف. نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف. عزیزانو نن ستا ملک ټول اسراف. ټول ملک اسراف. په واده کې وګوره ټول واده اسراف. په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف. هیڅ پیسه د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه لري. که حکومت دی سیاسي رشوت په طور باندې د قوم او د ملک خزانه تباه او برباد کړه. که د قوم سره پیسې او دولت دی بې ځایه به کروڑونه او لکونه روپۍ لګوي. دلته د یو سړي کور جوړ دی 75 کروڑ روپۍ پې لګېږي. کروڑ پیژنئ؟ کروڑ پیژنئ؟ 15 کروڑ روپۍ په یو کور لګېږي. 15 کروڑ. مونږ جماعت جوړولو ورته مې وی چې هلکه دې کې څه چنده ورکړه. ما ته وی ملا صاحب لوږې ووهلم. لوږې ویلو والم. ویل تا خو به بېګا روټۍ خوړلي زه بېګانې وږی یم. 15 کروڑ روپۍ. دا ستا د ملک حال.
اوس دغه کروڑپتیان او لکپتیان او اربپتیان روچت شي په دې غریب قوم څه لوبې کوي لګیا. نو بله ورځ مې یو جلسه کې وویل مال والله العظیم چې تاسو ټول به جنت ته ځئ. ټول د عوام به ټول جنت ته ځي او مونږ به دوزخ. ځکه چې مونږ څه وایو هغه کوو نه.